بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو دا وخت په ډسټرکټ مومند کې د پلانغار تحصیل د یوسف بابا علاقه ده او میوشه کلی دی. په هغې کې په یوه تعلیمي درسګاه کې ولاړ ما، خو څه عجیبه حالت دی د دې ځای. ګرلز سکول دی، پرایمري ده د 5م کلاسه پورې. خو دلته کې چې تاسو راشئ نو زما شاته ده، تاسو کتلی شئ کټونه به دې کې پراته دي په دې سکول کې. دلته کې کوارټر هم شته د دې مسانو لپاره، د دې فیمیل ټیچرز لپاره دلته کې جوړ شوی دی. چې چونکې دا علاقه داسې ده چې د ډېره لرې ده د سیټي نه، د تنګي نه. او د دلته کې د زما د معلوماتو مطابق څومره معلومات چې ما حاصل کړل، دلته کې چې کوم ټیچرز دي هغه د تنګي دي. هغوی دلته کې د یو کال نه خو کنفرم نه دي راغلي. د سکول چې کوم حالت دی به تاسو ما سره ګورئ. د دې چې کوم مین دروازه ده نو هغه پرې شوې ده، نشته دی. دننه به دغه تاسو ما سره ګورئ د کوارټر په دې کې هم بوس پراته دي. بوس هغه د څاروو لپاره چې کومه د چاره او د واښه په طور استعمالیږي. دننه پکې لرګي پراته دي. دا دروازه تاسو وګورئ ماته ده. دغه شانته کې بلاکونه ری سایډ ته پراته دي په دې ځای کې. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې سکول په نوم باندې سکول دی، بلډینګ صرف شته او بلډینګ په داسې حالت کې دی چې ذاتي چې کوم دغه د دې استعمال دی د هغې لپاره د خلکو راوستی دی په ذاتي استعمال کې. سبق پکې نشته دی. ماشومان دي، د جنکو سکول دی. نو دا علاقه داسې ده چې پاسمانده ده، بیکورډ ایریا ده. او چې دلته کې کله د دې ځای چې کومې د ماشومان دي نو دا حکومت دلته کې بلډینګ جوړ کړی دی. غفلت اوس د چا له سایډ نه دی. نو دا یو ډېر کوېسچن مارک دی چې 21 سنچري ده او د هغې هم 23 کال روان دی. او نن هم د ډسټرکټ مومند د میوشه په کلي کې فیمیل ټیچرز چې دي نو هغه حاضري نه کوي. په کور ناستې دي، تنخواګانې اخلي او د دې ماشومانو بچو فیوچر د دې مستقبل روان دی، تباه کېږي، د تیارو سره مخ کېږي. دا ماشومان چې سبقونه ونه وایي، څه به کوي؟ دلته کې نور څه شته دی نو سخته علاقه ده. د دوی ژوند به څنګه چې د دوی د مشرانو ژوند ګران دی، دغه شانته کې به دوی دا ژوند هم ګران شي او د سختو سره به د غفلت له وجې نه مخ شي. په دې کې بیا مونږ دې خلکو باندې یو لیبل لګو چې یاره دا خلک چې دي نو دا د زنانه او د تعلیم د جینکو د تعلیم مخالف دي. ځان هم دغه جوړ کړي، پس دغه لیبلې دي چې په دې قبایلي خلکو باندې لګو چې رجي د قبایلو خلک چې دي نو هغه ایکسټریمیست دي او هغوی چې کوم دي نو کلچرل بیریرز دي او مشران چې دي پلاران او نیکونه هغوی جنکۍ سبق نه لیږي. نو دې کې دلته کې چې ما د خلکو سره خبرې وکړې، دا مشران وایي، دا خواران وایي چې مونږ یو ځای ته لاړو، بل ځای ته لاړو، د هر چا دروازه موټه کوله او مونږ ته دلته کې دا فیمیل ټیچر چې دوی اویلیبلیټي انشور نه کړله. نو دا خلکه په خپلو ماشومانو بچو باندې سبق وایي، مخالف نه دي، خو سبق د چا نه ووایي. څوک شته دی نه دلته کې چې دوی ته سبق وښیي. بله خبره پکې دا ده چې کوارټر یې وله جوړ کړی دی د سټې لپاره، هغې کې د پاتې کېدو هم څه ایشو نشته دی. نو هغه هم دغه شانته کې په وران حالت کې پروت دی. بهر حال د پرایمري سکول دی، بند دی. یو کال ما ته یاد کړی شو چې دا کوم حالت او دا کوم کنډیشن دی نو ډېر پته لګي دا د کلونو راسې بند سکول دی. اوس د دې انویسټیګیشن کول دي دا چې دلته کې دا سکول له کله نه بند دی. د دې ماشومانو چې څومره نقصان وشو دا به څوک پوره کوي؟ د دوی چې رقم دا مستقبل تباه او برباد شو. ډېر ماشومان یې داسې دي چې هغوی سبقونه پرېښي دي، سکول سلسله هغوی بنده کړې ده د سبقو، د دغې به څوک ذمهوار وي؟ او بله دا ده چې دا دوی دا کومې تنخواګانې په کورونو باندې اخیستې دي، د هغې به څه طریقه کار کېږي. نو ساجد مومند صاحب ستا حلقه ده
ته MNA یې د دې حلقې نه، محبوب شیر صاحب ته د دې حلقې نه MPA یې، منسټر هم ستاسو دی او وزیر اعلی هم ستاسو دی. د دې خلکو دا مسله حل کول دي او د دې انویسټیګیشن کول دي چې څوک هم په دې کې انوالف دي او دا غفلت هر چا کړی دی، ځکه چې دا خلک په سیټیز کې په خپله باندې ډیره دي. د دوی ماشومان چې دي نو یا خو په ښه سکولونو کې سبق وایي او که نه وایي نو هغوی په پرایویټ سکولونو کې داخل کړي دي. خو چې کله د پردو بچو خبره راشي د هغوی بیا دا حل دی، په خپله باندې دوی دلته کې راضي نه، ځکه چې راځی لرې دی نو چې ځای لرې دی نو تنخوا پرې کمې خبرې ته اخلي، تنخوا پرې بیا کمې خبرې ته اخلي چې ځای لرې دی. پیسې اخلمه خو زم دلته کې بیا نه ځمه چې دې ماشومانو ته دوه درې ټکي وښیمه چې دوی هم د تعلیم په رڼا باندې منور شي او دوی هم څه زده کړي، دوه درې ټکي زده کړي چې دوی هم د تیارو دا ژوند روښانه شي، ایجوکیشن دې وشي او چې څوک هم په دې کې انوالف دي. که دا ټیچرز د چا سره انوالف وي، زه دا نه وایم ځکه چې دا پریمیچر خبرې دي چې یاره د DO سره میلاو دی، د بل چا سره میلاو دی، د بل چا سره میلاو دي، د هر چا سره چې میلاو دي. دا خبره به زه انشاءالله د چیف منسټر مخې ته هم دا خبره به زه دغه کومه، دا به زه هایلایټ کوم، د هغه مخې ته به زه ږدمه. د ایجوکیشن د منسټر د ایلیمنټري اند سیکنډري فیصل خان سره زما چونکې زه سیکرټریټ ته ځم راځم او فریکوینټلی ورسره لیدل کتل کېږي، دا به زه د هغه مخې ته هم ږدمه او د ساجد مومن صاحب مخې ته به یې ږدمه، د محبوب شیر صاحب مخې ته به یې ږدمه، چونکې د هغوی سره زما انټریکشنز کېږي او زه دا نه وایم چې ګنې هغوی غفلت دی، خو هغوی ته د دې مسلې پته به نه وي چې د هغوی غواړي چې دغه د پاکستان تحریک انصاف د صحت او د تعلیم چې کومه ایجنډا ده په هغې باندې هغوی بالکل کمپرومایز نه کوي. خو په دې کې چې اوس کم خلک انوالف دي نو هغه مخې ته راوستل دي. دا د دې دروازه تاسو وګورئ، دا دروازه چې ده دا بیله شوې ده، دا بیله پرته ده، دا تاسو وګورئ، دا دروازه تاسو کتلی شئ، دا د دې نه را بیله شوې ده. دا چې تاسو وګورئ په دې سکول کې دا کمره ده، په دې کې دا یوه کرسۍ پرته ده، په دې کې دا راوله دا پکې څه چیرس دي، الوګان پکې پراته دي جي، دا الوګان پراته دي. دا تاسو وګورئ په دې کې دا یو شلېدلی کټ پکې پروت دی، دا د هغې سره جي دا تاسو وګورئ دا یو بوټ دی، دا بل کټ دی، دا بسترې دي د څه د پاسه اچولي دي جي، دا میز دی، د دې میز د پاسه دا دغه یې اچولي دي. دا د دې سکول د دې ماشومانو د سکول د بلډینګ حال دی. سکول کوارټر دی کوم چې دغه لپاره جوړ دی، د مسانو لپاره، د سټې لپاره کوم جوړ شوی دی، دا هغه سکول دی. دا تاسو ما سره وګورئ، راشئ د دې جي دا حالت دی. دا وګورئ جي په دې کې دننه دا پکې بوس پراته دي، دغه شانته کې د دې بلې هم دغه حال دی. دا جي تاسو وګورئ، تاسو راشئ دا راوړه دننه دا راوړه دا وګورئ جي دې کې بوس پراته دي. دا وخت ما سره د دې سکول کلاس 4 ولاړ دی، د دې ځای مشران دي، نو د دوی نه اورو، د دوی نه دا خبرې ریکارډ کومه په کیمره باندې چې د سکول له څومره وخت نه بند دی او کمې کمې مسلې دي پکې. دا چې ما سره ولاړ دی نظر رحمان دی او دا د دې سکول کلاس 4 دی. نو دنه تاسو کومه نظر رحمان درته وایي چې دا سکول له څومره وخت نه بند دی؟ بس د 4 کاله دی ګوشي باندې 4 کالونه دیته ماشومان نه راځي، سبق نه واړو نه راځي، بس ماشومان نه راځي، ماشټر نشته، بس تنخواګانې پیالي هغوی بس. ښه، نو تاسو د دې ماسټرو خلاف چېرته کې چا تللي یې که نه؟ موږ تللي وو، دغه ته هم تللي وو، غلنۍ ته هم تللي وو، اوس هېڅ دغه نه کوي چې بس هغوی څه په نیمه شوي دي که څه چل وي کله کله. ښه، تنخواګانې اخلي او دلته کې راځي. نو تاسو چې غرنۍ ته لاړئ د چا سره میلاو شوئ؟ نعیم بابو سره هغوی سره میلاو شوي وو. بابو سره او هغه ته خپله مسله کېښوده، نو هغه څه وویل؟ نو هغه وویل چې نن نشته به دغه یو نن اپریلانۍ راغلی و چې نن نشته به دغه دی، اوس موږ بله اوس بیا هم ورغلي وو، ول چې په دربه شو. او د دې څومره وخت وشوه چې تاسو ورغلي وئ؟ د دې 3 میاشتې وشوې مثال کې، نه 2 میاشتې. 2 میاشتې وشوې. ښه ټیک. نو بل دا ده چې دلته کې څومره ماشومانې وې په هغه وخت کې؟
د 200 نه به زیات وي 3 کاله مخکې دا وی لاس کم سل او سل دا ماشومان به راشي خو یو نیم سل تم دا شوی یو نیم سل 200 پورې دا ماشومان وي چې دوی دا مثانې نه راتلې دا ماستران نه راتلې نو بیا دا ماشومان چرته کې لاړې بس دغه شوالي پاتې شوی بس یو خو بل خو شوالي پاتې شوی یعنی کورونه کې پاتې شوی به دغه بس څوک چې چاته سکول نږدې سبقونه یو نوي دا ماشومان چې وي یو نیم سل 200 یو نیم سل ماشومان وي هغوی دا تاسو د کلاس 4 دی او دی وی چې هغه چونکې د علاقې خلک دي د بر کور ماشومانی نه دغه ماشومانی چې دین هغوی د تعلیم نه محرومه پاتې شوي ولی محرومه پاتې شوي چې دا ځای چې دی دا تنګینه لري دی او دا مثانې چې دینو دا نشي راتلې دا جواز دی عزت الرحمن خوشاله شي د بل ملګری سره خبرې کومه چې د دوی څه تاثرات دي درته ووایي چې تاسو څه نوم دی اجمل خان دلته کې د سکول جوړ شوی هم ډېر په تکلیف سره دی ماته د مشرانو خبرې وکړې چې دا خښتې او دا سیمټ چونکې دلته کې لار نشته نو په دې غر کې به تاسو دا سامان راوړو ډېر په تکلیف سره هم جوړ کو ډېر په تکلیف سره هم جوړ کړی دی او د هغې نه پس بیا چې د سبق دا حال دی نو څه ویل غواړې نو بس دا وایي چې موږ به مشرانو لزو تلي مې درخواستونه هم جمع کړي دي خو هلته ووایي چې زکار به وشي چې دلته راشو بیا هېڅ هم نه وي که نه نه ماشتري راځي ماشتري په نیمو دي یوه د یوې څه په نیمه ده بله د بلې څه په نیمه ده د بلې څه په نیمه څه مطلب لکه یوې بلې ته پیسې مني او بس وروره په کور ناستې دي بس دغه ډېڼې برابر کړی دی دا پیسې به خپلو افسرانو ته مني یو بل ته به څنګه مني نو افسرانو ته به مني او که دوی افسرانو ته بیا خامخا مني که نه دلته ماشتري نه راځي ماشومان شاړ پاتې شو یو نیم سل شپږ شلي ماشومانو څه په کورونو دي د چا چې وس کېږي خو زه د چې سکول ته ولېږي چې نه نو شاړ په کورونو کې پاتې نو په دې غرونو کې به څنګه په دې کې خو مونږ چې راکوزېدو نو مونږ نشو راتلی هلکان یو سړي یو دا خو وړې وړې ماشومانې دي د شپږو کالو د اوو کالو د اتو کالو ماشومانې به په دې غرونو کې څنګه مزل کوي دا به څنګه هلته سبق پسې ځي نو بس مجبوري ده که نه چې زموږ غږ څوک نه اوري که نه بس دغه پیله ته رالې دلته زموږ غږ څوک نه اوري غلنۍ ته ځو وایي کار کېږي او چې دلته راشو بیا نه مجبوري ده د مجبورۍ د لاسه ماشومان ځي څوک په کورونو پاتې شو څوک ووایي څه چا ونه وایه بس دغسې شاړ پاتې شو خپله دې سبق اجمل خان څومره ویلی دی نه ډېری ویلی د ساره مې ویلی نه دی هم د دې وجې نه چې سکول نه و مجبوري ده بس نشته سکولونه نشته دی او څه دغه درته کېږي بهر ملک ته هم تللی یې نو څه تکلیف درته اوس کېږي چې سبق ته نه دی ویلی ډېر افسوس راځي او ډېر افسوس راځي خو بس نشته سکولونه نشته نو بس څه کوي غریبي هم د ښکته تللی نه شو او ماشومان بچي دي شته بچي مې الحمدلله 15 بچي دي او ټول شاړ پاتې شو هغوی هم سبقونه ونه وي نه وای نو بس څنګه وای نشي تلای چېرته نو د هغې ته تکلیف ته تر خپل ډېر کېږي چې خپل سبق نه دی ویلی که د ماشومان بچي دي ګلونه دي هغوی داسې بې تعلیمه پاتې شو جاهلان لو شو زه به لږ سخت ټکي استعمال کړمه نو که د هغې ته ډېر تکلیف کېږي یاره اوس خو په خپل ځان نه اوس په ماشومانو خفه اوس په خپل ځان نه خو ماشومان هم دغسې پاتې شو مشران هم دغسې پاتې شو او نه راځي سکولونو ته هېڅوک هم نه راځي نو بس دغه تکلیف سکولونه دی بس نه راځي اوس ټیک ته د دې بل مشر سره خبرې کومه قدرمندو تاسو اورئ د په خپله باندې اجمل خان په خپل هم سبق ته دغې د وجې نه دی ویلی چې هغه وخت کې خو به سکول نه و بیا ورته سکول جوړ شو او اوس دغه د بچي دي 15 بچي دي او دی وایي چې زما دغه 15 بچي چې دي نو دغه لګیا دي جاهلان لویېږي جاهلان زه په دې سنس کې وایم چې لکه هغوی د تعلیم د دې رڼا نه منور نه وي په دغه تعلیم په رڼا باندې نو د ډېر د تکلیف او د درد خبره ده څوک هم نه غواړي چې زما بچی دې بې تعلیمه لوی شي په نن سبا په دې تعلیم په دې دور کې د ټکنالوژي په دې دور کې د دې شعور او د آګاهۍ په دې دور کې یو پلار هم نه غواړي یو مور هم نه غواړي چې زما زوی دی یعنی د پرایمري تعلیم هم حاصل نه کړي لکه دا د پرایمري سکول دی چې یو ماشوم یو ماشومه د پرایمري تعلیم هم حاصل نه کړي خپل نوم نشي لیکلی نو هغه به مخکې څه کوي هغې به څه ژوند وي دا ما سره چې ولاړ دی محمدي خان دی او دا سکولو د دوی په دې ځای کې جوړ دی نو محمدي خان یو خو دا راته ووایي چې په سکول بلډینګ سرکار جوړ کړی دی سبق دپاره دی او تاسو پکې د کټونه هم پکې اچولي دي او دغه ځای کې هم پکې بوسې ښې دي نو دا ماشومان به سبقونه کوم ځای و چې تاسو دغه ځای نیولی دی دا به تکې خیر موږ لر کو په 15 منټه کې به لر کو چې موږ څوک وینو موږ تقریبا چې دا 2-3 کال وشي چې ماشتر راځي نه نم لیدلې دا چې راشي 15 منټه راشي
بیا تښتېدلي بیا موږ نه ماشوم سلدلي او نه پیدا کېدلي دا به موږ دغه کو دا دغه نه بېغورۍ نه ټول خراب شو دا دغه راولي دا ګیټونه راولي سلوره وغورځول دا کمزوري جوړ شي اصلي کې خرچه ډېره وه ټیکهدار به ورته دغه نه کېښود هغه به ژړل چې ما ټیکه اخیستې ده خو اوس دې دا په یو شی په 15,000 روپۍ ګاډی نه ورکوي نو دا موږ په دې اوس څه وکړو دا په وخت کې خو موږ هم دغه شابنه اوبه وې اوبه بوله موږ دا هغه نه هغه چتې ونې ښکار د ماشومان د استادانې چې دي دوی دلته کې ولې نه راځي څه تکلیف دی ورته اوس یقین وکړه که په دغه مسله اوس موږ پوهېږو چې دا اوس ځان دغه تنخواګانې خپلې اخلي هغوی کار کېږي موږ په باندې څه کوي موږ خو بس او تاسو تنخوا اخلئ زموږ تنخوا شته د دې کلاسپور خو هغه خبره چې د یو کلاسپور تنخوا ده دغه یو کلاسپور تنخوا ده هغه هم بنده کړي شپږ میاشتې اته میاشتې بنده نظر رحمان ستا تنخوا ولې بنده کړې اوس پته نه لګي موږ خو دلته یو خو بس بنده کړې ده چې دلته ښه دلته سکول کې ناست او تاسو چې کله دفتر ته لاړ شئ هلته کې نو څه درته وویل تنخوا هغه چې موږ ازاد به کو روپۍ راکړه 10,000 روپۍ یو کې 10,000 غواړي په 20,000 بل افسر دغه غواړي دا نظر رحمان د دې میوشا کلی نه د یوسف بابا نه لاړ شي غلنۍ ته د غلنۍ د دوی هلته کې زه به دا ووایم چې هلته کې دوی هیډ کوارټر دی هلته کې دوی دفترونه دي د ایجوکیشن دفتر آفس هلته کې دی دا تاسو اورئ چې دی وایي چې زه به ستا بابو هلته کې ده ته ووایي چې زه به ستا تنخوا کولاو کړمه خو ما له 10,000 روپۍ یا 20,000 روپۍ راکړه او زمونږ چې کوم واکداران دي کوم مشران دي هغوی وایي د صوبې نه کرپشن ختم شوی دی نو دا تاسو لکه د ستا ټوله څومره تنخوا ده اوس اتیش ده د ده ټوله 28,000 روپۍ تنخوا ده او بابو صاحب د ده نه 10,000 روپۍ غواړي نو بابو صاحب ته خو اول د ده تنخوا کتلی وی د الله بنده 10,000 به دې تا له جیبه درکوي لږ خو د خدای نه خو یره کوه که نه په سر چې د څوک ناست دي خیر دی هغې نه خو نه یریږي نو مسلمان به یې کلمه به دې ویلي د خدای نه خو یریږه دا غریب چې دې ځای نه روان شي د غرنۍ پورې څومره کرایه لګي هلته لای 3,500 روپۍ خو داسې چې بیخي دغه یې نوم 3,500 روپۍ 3,500 روپۍ لکه د دې چې یوازې ځي 3,500 روپۍ د ده د هغه ځای پورې کرایه لګي او ته دلته 2,000 د ده تنخوا د پاسه هم غواړې 28,000 د ده ټوټل تنخوا ده 10,000 دې ته غواړې 3,000 دې په کرایې کې ورکي او کار روزګار دغه نه علاوه سکول خو بند دی خو څه شته نو نور تنخوا یې هم دله بنده کړې ده نو بچو له خوراک څښاک د کوم ځای نه پیدا کوي بس داسې بس دغه چې ناست یو کار مار دې نشته که نه کار مار بس نشته دغې ته ناست کار هم نشته تنخوا تللی شو چې لاړ شو نو بس بیا خو خامخا دغه دی تنخوا هم بنده ده جي کار هم نشته دی د هغې د پاسه بابو صاحب ته 2,000 روپۍ د پاسه هم غواړي او عجیبه خبره دا ده چې د دې ملک په کم ظلم باندې په کم جبر باندې به سړی جاړي لکه دا نظر رحمان چې دی نو دا زه به دا ووایم چې زه خیر دی سبق یې نه دی ویلی د یوسف بابا اوسېدونکی دی نو انسان خو دی که نه انسان په نظر خو ورته کتل پکار دي لکه د ده د بې تعلیمۍ نه د ده د دې چې کوم دا کمزوری حالت دی د دې نه خو لکه غلطه فایده نه دي اخیستل پکار دا هم انسان دی خدای پیدا کړی دی او سبق یې نه دی ویلی نو دلته کې دلته سکول نه و ادارې ورته نه وې د هغې د وجې نه ډېر بې تعلیمه لوی شوی دی نو تاسو لکه د ده د دې بې تعلیمۍ نه دا فایده اخلئ چې هغه نه تاسو د 1,000 روپو ډیمانډ کوئ نو لږ د خدای نه یره پکار ده نظر رحمانه نو سری خیال دی تنخوا به دې ازاده شي که نه او که فرض که ازاده نه شي نو بیا به څه کوې اوس پته نه لګي چې دا اوس باندې دا بس هغه چې روپۍ به راکوي نو به کار کوم د 200 روپیو د کار ځکه ولې نه موږ اوس دلته ناست وو نه نو دا 1,000 روپۍ کېدای شي ته بل څه غواړي که نه وایي چې دا ته څه خرچه پرې راځي اوس پته نه لګي چې دا اوس دا به ماله راکوي ول د دې نه بغیر چې هلته لاړو ول دغه کاغذونه بیا هغه له ویستو چې هغه د څښاک کې هغه له نه څښاک کول هغه څه موږ ولته میلاو شو چې کم دغه دی چې هغه وایي چې بیا د ده څه دغه کوو بېرته موږ له راوړه نو ستا روپۍ به موږ دغه کړو هغه چې موږ دلته راغلو ده موږ له هېڅ هم دغه نه کړل ول بیا یاره دې پېره دا دي 1,000 روپۍ دا د دې د خبره ما له بیا راځی هم نه دې پرې ملا وویل چې بیا بل ځای ته ځې بل ځای ته که پیسې دې رانه کړې بیا لکه ما بیا دې نه راځئ که پیسې دې رانه کړې بیا لکه دې خوا نه راځئ ځکه چې ما سره کار دغه نشته دغې نه بغیر دله کار نه کوم قدرمندو دا لږ چې لګی دی نو دا په خپل هوش او حواس کې لګی دی او دا داسې هم نه دی چې دا ورځې تقریبا 3 بجې کېدونکي دي دا هم نه دی چې دی خوب ویني
او د دې او د هغه کرپشن خو په تندر د اسمان ولګي دلته کې د دوی ماشومان چې دوی هغه بې تعلیمه لوی شو د خواران دغه یو پلار زمانه ساوي ته شو هغه جاړي په سرو سترګو باندې دا کیمرامین ځکه نه راړي چې تاسو هم په ډېر زیات غمجن چې هغه په سرو سترګو دغه د دیوال ته ناست او جاړي چې دغه ماشومان بچي چې دي نو هغه بې تعلیمه لویږي د پاسه د تاسو 1,000 روپۍ هم غواړئ ټوله تنخواه 28,000 روپۍ ده دا خو انسانان دي ټیک ته چې د غرونو اوسېدونکي دي د بانډو اوسېدونکي دي خو انسانان خو دي که نه ولې ورسره داسې د زناورو سلوک کوئ